بل چې یو عالم تیر شوی ډېر غټ محدث تیر شوی او د امام بخاری رحمه الله چې دا استاد تیر شوی عبد الله ابن مبارک رحمه الله د باره کې راځي چې دا ډېر مالدار ترين کس او دا به همیشه لپاره حج به نه قضا کوو حج به کول ځکه چې په ټوله ژوندۍ کې یو پیر حج کول دا فرض دی چې دا نه پس کم حجونه کېدا نفل حجونه نو دیو چې دا عبد الله بن مبارک رحم الله فرمایي چې زه واري حج روانو مطلمه نو چې کله دا د حج اراده ما وکړه نو یو واري چې یو ځګی باندې تیرېدم نو یو زنانه و او هغه زنانه چې یو مردار پرته وا یا چې ساروی پروت مردار شوی دا رانګ له چړور سره او داغه نه غوخه راکټ کړه او کور ته ویوړ خپل بچو له هغه په خول وې دغه زنانه مې ولید چې تا ګوره مردار ساروی نه غوخه کټ کړي او بچو له وړي نو خامخا دیږي بس پس منظر او فلسفه شاته پرته دا په دې بچی شاته روان شو چې کړه دا زنانه کور ته ورسېده نو دغه ټیم کې چره دا عبد الله بن مبارک رحم الله د دې خبري اوري خپل بچو ته وایي چې بچو مونږه سیدان یو مونږ د نبی علی صلوات و سلام د قوم یو سیدان قوم یو الله جل جلاله په مونږ باندې صدقات او خیرات حرام کړي مونږ د چانه صدقات او خیرات نشو اغستای لیکن یو دا چې زمون سره دا اعلان نبی علی صلوات و سلام کړي چې په یو ټیم کې چې مونږ حرام سیس خوړل شو نو دیو جن دا ټیم په مونږ دا سری چې دا حرام سیس مونږ راوړو دلته تاسو له بخون چې دا تاسو خورئ عبد الله بن مبارک رحم الله فرمایلی زنانه ته دروازه وهله او په دغه زمانه کې 300 درهم یا 300 اشرفي دا د حج خرچه راتله وای دا 300 اشرفي راوښته او دغه زنانه لای ورک چې دا تواخل دا زما د حج دغه او دا تواخل حج د نظم نو دیو جنا عبد الله بن مبارک رحم الله کله تلاړو حلقه خلق بس راجم شو ټول خلق او توی چې عبد الله بن مبارک رحم الله ته ډېر محدثي او تو چې زموږ سره حج لاړ هغه تو فرمایل چې سکال میړه نه کیږي او زه چې سکال نه حج نه پاتې کېږم نو د کسانو ډېر مینت زاري وکړه لیکن پاتې کله چې د حج هغه ایام شروع شول ورځې شروع دا خو پړه کې د حج غټه اراده و چې زما حج لاړ شم په دغه ټیم کې چې د حج د ایامو د شروع کېدونه د حج اراده وکړه چې دا شان یو قسمه چې دا سره تشبوه اختیار کو چې نن ورځ بچی حاجیان دا مطاف یا چې دا به د میقات نه چې احرام تړي او روانيږي به حج د بل نو دغه شان هغه یو خاکې پړ کې روانه کړي و د حج چې نن چې دا به طواف کې یو صفا مروه کې بنن خلک یو په سبانه ورځ بچی دا په مینا کې او تلبیه به د ځان سره وي دغه شان په مزدلفه کې وي او دغه نفس چې مینا ته برازيو حاجیان به سرونه خړیو قربانی بکای داغه نفس به طواف چری صدر کی او د صدر نفس بچری بیا اخرانه طواف کی او حاجیان بکری تر واپس کی او په خوا زمانه کې به د حاجیان شپږ میاشتې پس چې کړو علاقو تر رسیدل یا چې په میاشت سفر پیاده کول نو راتللی و نو دغه شان چې عبد الله مبارک رحم الله تفته ولګل چې د حاجیان راتلل شروع کله چې د حاجیان دا راتلل شروع شول نو عبد الله ابن مبارک رحم الله لچره خلق براتلل او هغه به چې دا حج مبارکي ورکوله چې عبد الله ابن مبارک رحم الله ته چې دا مکه مکرمه په مطاف کې تا طواف کول او ما درته आवाज وکړ تا ما ته ولې نه کتل نو دا وته چې د الله بنديانو زه حج لنه متلې د خلکو نه تاسو کې دوه حج لنوم تلې نو تاسو څنګه دي درې بیا ته بل کس وی چې د اجریاست په خوا کې ولاړوي او تا ته می आवाज کو شاته دراته نه کتل ولې دومره لوی سړی شوی مالدار شوی مو خیر دي کمالدار نو دا وته چې دوه حج لنه متلې دغه شان په صفا کې په مروه کې او په منزلفه کې په مینا کې خلق لیدل او خلق والله حج لري هغه مبارکي روانو د حج مبارکي ولا ورکوله دیو دینه پس په اخر کې یو کس راغلی او یو تیله ور سره وا یو بټو ور سره یو د چې عبد الله مبارک تا ته پته شته دا تامل د حج په پلان کې مقام کې راکړو او تامل چې دا ونی سم او زه چې لګ دا زما سره ونی سم بیا مال لګوست راک وای د هغه ورځې نه دا زما سره د التبیم ستړی شوی مګر زولې مې دا د کلی ته مې د راوره سره وران وړدل تر چرته ورکوي ته هو ته دا راکړو بیا زمانه ورک شوی او ته چې زه ونو متلې حجن دا تا نه ما څنګه درکړه
نو یو کار سي تا ما درا کړی دا د تیلې دی واه او ته وی چې ټیک ده دا تمام خلک لاړ نو شپه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول په خوب کې راغی چې دا چې د یو زما د یو قوم او زما چې د سید تا داسې خدمت کړو چې 300 اشرفه تا ور کړی او حج ته لا نړ دا غي په وجه باندې الله جل جلاله ستا په شکل صورت باندې چې یو فرشته مقرر کړی نو هر کال چې حج راځي هغه ستا په شکل صورت کې چې هغه حج کوي او دا مو د قیامت ته سبا د ورځې پورې چې دا حجونه ستا په ریکارډ کې لیکل کېږي او ستا په شروع دي عبد الله بن مبارک رحم الله چې هغه وی چې ها چې زما په شکل صورت کې داسې یو فرشته الله جل جلاله مقرر کړی دا چې زما لپاره حجونه کوي نو کله چې ابټو کولاو کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا بټو کولاو کا پای کې شپږ سو چې د اشرفه پر دی وی چې د اوی اشرفه په بدل باندې مې د 2 اشرفه در نو دیو جن چې عبد الله بن مبارک رحم الله د یو مسکین او د غریب د وجنه چې حج لنا نړو والله جل جلاله چې هغه رقم مقام ورکو چې د قیامت ته سبا پورې یو فرشتہ هغه مقرر ده او داغه لپاره چې د حج او دغه چې حج کوي قبول شوی حج هغه ته ملاوي